أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضاريات ضروا. دا سورة الضاريات دي او قرآن کی دا 43 نمبر دی 51 نمبر دی او بنزول کی دا 55 نمبر آیات دی سورت سورة الاحقام نورس دا نازل شوی دی. د دې صورت مخکینی صورت سره مناسبت دا ده چې مخکینی صورت کې دوباره ژوندون قیامت ثابتې د دلایل سره او د دې صورت کې به هم د قیامت ثابتېږي خو د دلایل سره به نور شواهد او ثبوتونه هم ورسره نو دای د مخکینی سره مناسبت مرکزی مضمون او عنوان به هم د خبره چې قیامت ثابت ده دوباره به خلک ژوندې کیږي د حساب کتاب د لپاره به پیش کیږي. اب دغه معنی په مختلف انداز باندې شواهد عقلی نقلی دلائل زجرونه دا به ذکر کی. نو الله تعالی فرمایي والضاريات ذروه قسم دې په هواګانو باندې جتای ګرد غبار لره کمی هواګانو چې ګرد غبار او چتای اسمان ته پورته. فالحاملات وقرا او هغه وريزي چې چتای باران لره وقر درون بوج ته ویل کیږي مراد نه باران دی باران کې ابو کې وزنی. نو فالحاملات وقرا قسم دې پورته کوون کو وريزو باندې چې هغه وريزو باندې چې پورته کوي باران لره. فالجاريات يسرا نو بیا روان شي هغه چې رواني په اسانۍ سره دینه مراد کیشته دي. نو اورنۍ هواګانې شولې دویم اوریز شولا او دریم کشته شو. فالمقسمات امره او قسم دې په تقسیم کوونکو فرشتو باندې کارون لره چې کوم فرشتي کارونه تقسیمي خپل منځونه کې نو د مراد فرشتي شو. په دې طریقه باندې تفسیر کول او ترجمه اخیستل اگر چې په دې کې د مفسرین نور اقوال شته لیکن دا یو حدیث نه معلومیږي او دغه حدیث چې کوم دی نو قوي حدیث اگر کہ امام ابن کثیر رحمه الله په نسبت باندې هغه ضعیف ملي دي لیکن دا نور سندونو په اعتبار سره د حدیث قوي دی او دغه مراد بیا د دې قسمونو د مخکینی مضمون او عنوان سره مناسبت بری طریقه باندې دي چې کافرانو پر دوباره ژوندون نه انکار کا واقعي بویل چې انسان ذره ذره شي په څنګه غونډي کې ژوند کیږي نو د ځګن کې باقي باندې په اشارتن او انداز باندې دلایل ذکر شو. هغه دلایل دا چې کم ذات د هوا په ذریعہ باندې دومره ذری پورته اسمان ته بوتلی شي د بر نه بیا د باران په شکل کې را اوپر اورول شي او کم ذات چې په کشته په بو کې روانول شي فرشتو ته کارونه حواله کول شي هغه ذات کول شي چې انسان د مرګ نه بعد دوباره په اسانه را ژوند کې استقامت نه دی روح تر واپس کی. نو رسول قسمون نورست الله تعالی و انما توعدون لصادق یقینا هغه خبره چې تاسو سره وعده شوی ده دغه خبره رښتونی ده. کومه خبره وعده شوی ده دې خبره وعده شوی ده تاسو به دوباره ژوند کیږي قبرونو نه براوځي حساب کتاب ته لپاره پیش کیږي دغه خبره توعدون تاسو سره وعده شوی ده لصادق او دغه خبره رښتونی خبره ده. وان الدين یقینا قیامت لواقع خامق واقع کېدون کېږي قیامت به لازم واقع کیږي. دین په معنا د جزاء سره ده جزاء او سزا جزاء او سزا چې کومه ده نو د دې مراد ورځ د جزاء او سزا د قیامت نو دې ذکر د ملزوم مراد نه لازم تغستل شي چې وان الدين یقینا قیامت د جزاء ورځ لواقع خامخ واقع کېدون کېده. والسماء قسم دې په اسمان باندې ذات الحبوک چې خاوند د ستورو دی. حبوک هم مختلف معنی دي حبوک لارو ته هم وي حبوک خایس ته هم وي نو یو معنی د څه چې وسمای قسم دې په اسمان باندې ذات الحبوک چې خاوند د لارو دی او اسمان کې بره د فرشتو لاري د ستورو لاري دي سپوږمۍ د نور لاري دي هغه لارو ول اسمان باندې مې قسمي او دیم قول مطابق حبوک په معنی د ستورو سره راځي نو قسم دې په هغه اسمان باندې چې خاوند د ستورو دی. انکم یقینا تاسو لفی قول مختلف خامخ په وینا مختلفه کیږي د دې مخاطبین یا خود مکی کافران دي مراد هغه د الله تعالی و یقینا تاسو په وینا مختلفه کیږي
همدغه وجه ته چې مشرکان مختلف خبرې کولې، چا به نبی عليه السلام ته شاعر وایو، چا ورته لیونی وایو، چا به جادوګر وایو، د ټولو مختلف دعوی وی خبره یو نه مختلف خبرې کولې او ټولې باطلې وي. او که انکم نه مراد ټول انسانان ته مراد شي نو بیا هم خبره صحیح ده چې ټول انسانان ته الله تعالی وی یقینا تاسو به وینا مختلفه کیږي، څوک پیغمبر منه یو څوک یې نه مني، او څوک چې نه مني نو هغه بیا مختلف خلک دي، څوک یو عقیده مانی، څوک بل عقیده مانی. دا شمه دنیا کې بزرحه عقیده او زرحه سوچونه دي، تاسو ټول انسانانو مختلفو سوچونو مختلفو ویناګانو کې پراته یې. یؤفکو اړول کېږي عنه ردی پیغمبرنا من هغه څوک او پیکا چې هغه اړول شوی دی په علم د الله تعالی کې، یعنی دی الله تعالی د تابعدارینا د قیامت د منلو نه د قران د منلو نه هغه څوک اړول کېږي د کافرانو بشارت سره اړول کېږي چې کوم د الله تعالی په علم کې معلوم دی چې د دومره مجرم دی چې د وړول شي او د ګناوونو دومره زیات دي چې پرې د کافرانو خبره دې په اثر انداز شي نو هغه اړول شي، هر څوک نشي اړولای. قتل الخراسون هلاک دي شي اٹکل وینا کوون کې خلک، هغه خلک چې خبري معلومات نه کوي او داغه د پاره ثبوتونه او دلایل وسره د سره شته نه، خو چې بلړې سره ولاړی کې وای د سیدا اٹکل وینا کې بے ثبوت او بے دلایل پتوک باندې لګیای نو دغه خلک دي هلاک شي. د دین مراد هم کافرانو او مشرکان دي چې د قران مبارک د نبی عليه السلام د رسالت بارک د قیامت بارک اٹکل وینا کوي، ثبوت او دلیل او عقل ته سریبو د بګزینه ورکه همدا چې پتوک لګیا دي.